ډېر د بې غیرتوب او بې پښتو کار یو کړی دی چې په یو داسې معصوم انسان باندې تاسو تشدد کړی دی او په داسې انداز باندې چې د هغه غریب یو ملا ماته کړې ده، خوله یې وله ماته کړی او هغه غریب بې سهاره پروت دی، روپۍ ورسره اوس نشته چې هغه خپل علاج وکړي. یا لکه خدای تاسو تباه او برباد کا. تاسو د انسانیت هغه سترګه ړنده ده، هر چاته د شهوت په سترګه باندې ګورئ. داسې چل خو څوک د ځناورو سره هم نه کوي. او دا چېرته اسان کار دی چې داسې مخلوق ستاسو نه پیدا شي؟ دا د چا خوښئ؟ خو بهرحال دا ویډیو مې وکتل، ډېر زیات پرې خفه شوم. ملګرو ما له د دې ملګري دا نمبر را پیدا کړئ یا د هر چا نمبر چې دا ویډیو شیر کړئ، زه ولې د خپل طرفه ټول علاج کوم دله. الله پاک دې زموږ په حال باندې ورحمېږي. مه کوئ دا چل مه کوئ. ویډیو ته السلام علیکم. د ټیک ټاک ملګرو څنګه تاسو ته پته ده ما یو میسیج دی ارشد خان AKR 804 کوم چې په سعودي عرب کې دی د هغه لپاره یو میسیج ورکوم چې ارشد خان ستاسو میسیج مونږ ته میلاو شوی. ډېره شکریا ادا کوم او انشاءالله چې څونه هم خیر ښېګړی نو ارشد خان دا د ده بچی دی، دا شایان خان چې دی دا د دوی بچی دی او څونه یې سپورټ کولی شئ، څونه ورسره مرسته کولی شئ، خدای تعالی عزیز دی او دا یې زوی دی. نو خلکو ورسره د خپل طرفه ډېر مدد وکړو، ډېر وسې وکړو. زه پیره بیا د ارشد خان شکریا ادا کوم. ارشد خان ستاسو میسیج مونږ ته بلکل موصول شوی دی. تاسو بلکل د کله چې د پښتون په دغه باندې سخت دی د پښتون روح، نو تاسو هر پښتون ته ولاړ یو نر سړی، غیرتي سړی، پښتون سړی. زه تاسو او استادو والي صاحب هم تاسو ډېر اپریشیټ کوئ، ډېر زیات موږ تاسو سپورټ کوو چې لا تاسو دومره د هغو په د دوی په حق کې دومره اواز اوچت کو او دوی دا وینا کړې وه چې لکه زموږ څونه هم د دوی په دغه باندې دا خرچه راځي د دوی په اپریشن، د دوی په بیمارۍ، نو هغه به زه بیا ټولې پیسې به زه دغه کوم. نو ویډیو موږ ته میلاو شوې ده. دا ویډیو دونه شیر کړئ چې ارشد خان ته ورسي. ارشد خان 804 AKR 804 سعودي عرب چې کوم دی. ارشد خان دا ډاکټر صاحب دغه دوايانې لیکي، دا یې والي صاحب دی. صحیح ده جی. ارشد خان څنګه لخی ماشاءالله. ارشد خان د خو راله میډیسن نه کړل د ټایم هغه که نه دوی چې سبا امجد وایي چې د چا څوک نه وي د هغو الله یي. الحمدلله لکه د روڼو ورسره ولاړ یم. دې باباجي ته مې هم ویلي دي چې بلکل فکر ونه کړي دا ماشوم تاسو ګورئ دا په کم انداز باندې پروت دی. یا د الله بندګانو دا خو انسان دی، د ساه خاوند دی، د ځناورو سره هم څوک دا چل نه کوي. ستره ستاسو په دې زړه کې نه راځي؟ تاسو چېرته یو خواجه سره او یا یو داسې ګانو بجانو ولدېدل چې تاسو ته یې ور ډبولی دی چې راشئ مجره ده او یا په موږ باندې روپۍ راوشیندئ. خو دا خو په انسان کې خپل چینجی که نه روپۍ والي او په خلکو باندې وشیندي. خو یو خبر واورئ، د دې ظلم به د نه الله پاک تپوس کوي او چې الله ووایي که نه نو جوړ به نه شئ.